بسم الله الرحمن الرحیم. یو کاس یو عالم نه یوه پوښتنه وکړله، خو ډېره ښکلې روغه پوښتنه یې ونه کړې دی. څه هغه عبادت دپاره ټولو نه بهترینه ورځه کومه یوه دی؟ نو هغه عالم جواب ورکوي، ورته یې څه عبادت دپاره ټولو نه بهترینه ورځه مرګ نه یوه ورځه مخکې دا عبادت دپاره ټولو نه بهترینه ورځه دی. هغه کس حیران پاتې شولو او بیا یې ونه پوښتنه وکړه، څه هغه دا خو هېچا ته هم پته نشته دی څه زه د کله مړ کېږم، ایما مرګ والا ورځه به کومه یوه وي؟ هغه عالم بیا جواب ورکوي، بیا ورته یې څه بس د زندګۍ هره ورځه اخري ورځه شمار که او بیا د خدای عبادت وکړه. ویلې کیدای شي چې ته سبا ورځې باندې نه وي. نو دوستانو دغې خبرې سره مو غرض و مقصد دا دی چې کوم یو انسان داسې ذهن جوړ کړي چیرې زه به سبا مړ کېږم، نن ایما اخري ورځه دی وشم، نو انشاءالله هغه انسان به همیشه دپاره د نیکو اعمالو کوشش کوي او حرامو نه به ځان ساتي. خو دا هم روایاتو کې شته دي چې بیګا والا ورځه کومه دی هغه تیره شوي دی او نن دی عمل والا ورځه دی و سبا حساب و کتاب کوونکی دی. خو چې کله حساب و کتاب کوونکی دی پکار دی چې نن مو وشه عمل وکړو او نن دی عمل والا ورځه دی. و انشاءالله دا شی ذهن څه څوک جوړ کړي، چا زړه څه دا شی جوړ شي، نو انشاءالله هغه به ډېر اسانې طریقې سره یو بهترین انسان جوړیږي و انشاءالله هغه به آخرت هم ډېر ښکلی وي، د جهنم عذاب نه به هغه انسان انشاءالله خلاص وي.